90 سکند سره زایم همهرا او د نن ورځې مهم خبرونه. کوز کورم کې نامعلومه وسلوالو د مسافرانو په ګاډي ډزې کړي دي چې پکې 2 کسان مړه شوي. رینجر پولیس وینا ده چې پیښې نه وروسته سرچ اپریشن د لارې 12 مشکوکه کسان نیول شوي او هغونه په لویه کچه وسله هم برآمد شوې ده. بلخوا سکیورټي فورسز په بنو کې د FC په هډ کوارټر باندې د ترهګرو حمله ناکامه کړې ده، خو په مقابله کې 6 اهلکاران شهیدان او 15 ترهګر وژل شوي دي. خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري کالجونو کې د BS 4 کالو پروګرام ختمولو اعلان کړی دی او په ټوله صوبه کې اعلی تعلیمي ادارې د اسوسییټ ډیګري پروګرام شروع کولو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. په نن ورځ چین کې د دویم جنگ عظیم د بریا اتیا کلیزه په مناسبت یو شاندار غونډه تابع شوې وه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمول 6 عالمي مشرانو ګډون کړی دی، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په دستوره کې نو بلل شوی. په دې دستوره کې د چین صدر اعلان کړی دی چې چین به پاکستان سره اقتصادي مرسته جاري ساتي. د کوټې شهواني سټیډیم په بم دماکه کې د مړه شوي کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده او یو کم 13 زخمی خلکو حالت تشویشناک دی. بلخوا نیشنل پارټي د دې پیښې وروسته د خپلې ډلې کانووکیشن منسوخ کړی دی او د 3 ورځې سوګ اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دی چې حکومت لخوا افغانستان د زلزلې متاثره کسانو له د صحت او نور امدادي سامان لیږل شوی دی او کم مریضانو ته علاج ضرورت وي هغوی لپاره په صوبې هسپتالونو کې علاج سہولت ورکول شي. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.